السلام علیکم. امید لرم چې ټول ملګري به په خیر خیریت سره وي. یو ملګري میسج کړی چې موږ به سیلف کانفیډنس دا به څنګه انکریز کوو، بوست کوو. نو هغوی دا لیکلي چې موږ کینو څومره لیکچررز وي، پروفیسرز وي، ټیچرز وي، هغوی په اسان سره کلاس ته لاړ شي او خپل لیکچر یا پریزنټیشن هغه ډیلیور کړي. نو د هغوی وداوت اني هیزیټیشن نو دا دوی څنګه دا مینیج کوي. دا خو ډېر زیات ګران کار دی او دغه شانتې پالیټیشن وینو چې یو د یو غټه مجمع ناست وي او وداوت اني فیر دې ډیلیور د سپیچ دي. نو دا دوی څنګه کولی شي؟ دا خو ډېر ګران کار دی. نو هغوی دا کوېسچن کړی دی. نو سیلف کانفیډنس د بوست کولو لپاره فرست اف آل نالج پکار دی. د ټول نه مخکې دا چې نالج د سړي وي، انفارمیشن د سړي وي د ریلیونټ د ټاپک. د ټاپک متعلق سره نالج وي، انفارمیشن وي، نو بیا دا ډیلیور کول سپیچ وي، پریزنټیشن وي، نو هغه په اسانه سره کېږي. دویم خبر دا چې ټاپک وي هغه تاسو ډیلیور کوئ یا سپیچ کوئ، نو هغه ټاپک ځان ته به یو سیپریټ روم هغه سلیکټ کړئ او په هغې روم کې به پریکټس وکړئ. پریکټس ډېر ضروري دی. پریکټس میکس ا مین پرفیکټ. نو وداوت پریکټس دا هر څیز دا ډېر زیات ګران دی. نو په روم کې به کښېني 4-5 ټایمز به دا ځان پریکټس کړي. او دا ضروري نه چې 4-5 ټایمز، د دې نه مور دین 4-5 ټایمز هم پریکټس کول شي. بعضې کسان داسې وي چې د هغوی دپاره 4-5 ټایمز آر ناټ انف فار پریکټس. نو هغوی د 4-5 ټایم نه سیوا هم هغه پریکټس کولی شي. بیا چې پریکټس دوی کو په دې کې ډېر الفاظ به داسې وي چې هغه تاسو ته نه رایادېږي. نو پریکټس سره هغه انسان ته بیا رایاد شي او هغه سپیچ دوران کې هغه بیا په اسانه سره ذهن ته راځي. کله د پریکټس وکړو هغې نه وروسته بیا ځان ته کور کې فرض کړه وروڼه د سړي وي کشران، هغوی ځان ته کښېنوه، دوی وروڼې یا بهر ملګري سره هغوی کښېنوه او هغه ټاپک هغه هغوی ته پرزنټ کړه. نو چې څه ناڅه کمې پکې پاتې هغه به هلته پوره شي. د هغې نه وروسته بیا چې په کم ځای کې تاسو ته د سپیچ ډیلیور کوو یا پریزنټیشن یا هر څه وي هغه تاسو هغې ته لاړ شئ، نو هغه بیا په اسانه درکوي. نو د هغې دا فایده وشي چې هغه سپیچ دوران کې کم الفاظ چې تاسو انفارمیشن د سړي وي، نو هغه الفاظ به درته اتومیټیکلي هغه ذهن ته راځي او په اسانۍ سره به راځي. دا څومره هم پالیټیشن تاسو وینئ، پروفیسرز، لیکچررز، ټیچرز، کو هر څوک وینئ او هغوی پریزنټیشن کوي، نو هغوی بار بار دا کړي وي، نو د هغې په وجې سره دوی په اسانه سره دا بیا خپل سپیچ هغه ډیلیور کولی شي. هغوی ته بیا هېڅ قسمه هیزیټیشن هغه نه فیل کېږي. نو دا صرف او صرف د بار بار پریکټس سره کېږي. خو دا هم ضروري نه ده چې یو پیره پریکټس دې وکړو او بس دیټس انف فار یو. انف دا نه دی. دا به ځان له بار بار به داسې پریکټس به کې. اول خو فرست اف آل خو په ډیلي بیس کولی شي. نو په ډیلي بیس ځان له پریکټس کوه، ټاپک تیاروه، نو د دې سره به سیلف کانفیډنس تاسو سیوا کېږي. خو په ډیلي بیس نه شي کولی، نو کم سے کم چې یو ورځ بس 2 ورځې بس داسې ځان یو ټاپک تیارې او هغې متعلق انفارمیشن ځان ته فرست اف آل هغه راټولوئ او بیا د هغې نه وروسته هغې باندې پریکټس کوئ. او کوشش وکړئ چې ځان ته به په خپله پلیټفارمز به پرووایډ کړئ او هغې پلیټفارمز باندې خو ډیلي هغه چېرته کولی شي، په هغې باندې پریزنټیشن یې ډیلي نه وي، نو افټر 2 days 3 days هغه کولی شي. خو اپرچونیټیز به ځان ته په خپله پرووایډ کړئ چې یو ځای ته لاړ شي، یو ګیدرینګ کې هلته پریزنټیشن وکړي، بل ځای ته لاړ شي. خو فرض کړه if you are a teacher then it's very easy for you، ځکه چې هلته خو الریډي ستا سره کلاس شته، سکول شته، په هغې کې کلاس روم دی، نو په اسانه سره خپل ټاپک کولی شي. په ډیلي بیس باندې اپرچونیټي درته وي. خو یو کامن کس وي، د هغه سره داسې اپرچونیټي نه وي، نو دې کوشش کوي چې میټینګز چېرته ارینج شوي، نو هلته دې خپل څه ناڅه پریزنټیشن دې په هغې کې کوي. خو نور داسې ځایونه هلته کوشش کولی شي. په کور کې ځان ته وروڼه، فرینډز، کشران وي، هغوی ته دا ټاپکس ځان له تیاروه او پریزنټیشن ورته کوه. نو د دې سره به وي د پیسج اف ټایم به ستاسو دا سیلف کانفیډنس دا به انکریز کېږي به، او یو ټایم به داسې راشي چې دا ټاپک ډیلیور کول به درته انتهایي اساني څنګه چې نور کسان کوي. سپیچ له راځي یا پریزنټیشن راځي او چاته هم هغه ډیلیور کړې، نو خو سټیج توازن ذهن کې دا راولی چې ما ته دا کم کسان راته ناست دي چې ورته دا سپیچ ډیلیور کوم، نو زما سره ښه نالج دی او زه دوی ته په ښه طریقې سره دا ډیلیور کولی شم او دا ماته دونه ګران نه دي. دې نه علاوه هم چاته څه قسمه څه کنفیوژن یا نور ټاپکس وي، په هغې باندې هغه ویل غواړي چې ما ته ایکسپلینیشن وشي او ما ته څه ټیکنیکس طریقې وښودل شي
or you can message me anytime and I will help you to make the things easy for you.